ډېره شکریا ادا کوم یو ورکوټي ماشوم مال دومره حوصله افزایي راکړه او زه دومره انکرج کوم چې زما حوصله نورم بلنده کړه او انشاءالله دا ماشومان به چې د داسې مستقبل لري نو انشاءالله زموږ پاکستان کې چې 400 غونډې یو پاسمانده علاقه چې را اب کلم رستنه پاتې کیږي او چې داسې ماشومان پیدا کوي او دا ډېره زرهیز ځمکه ده او زه د دې ډېره شکریا ادا کوم چې دوی رالل او ما سره د انټرویو دا ارس شریکه او زما دا خوشحالي ما سره شریکه کړه ځکه چې د ما نه ډېره ښه کوېسچن یې وکړې چې تاسو څنګه فیل کوئ نو زه ډېره خوشحالي په دې باندې دغه کوم چې یاره زموږ ماشومان چې کوم دي نو دا په تعلیمي میدان کې چې زموږ د 400 د ځمکې د زرهیز ځمکې چې زموږ دا ماشومان چې په تعلیمي معیار کې چې دي نو چا نه وروسته پاتې نه دي ماشاءالله ما وکتل چې انشاءالله دا به مخکې دغسې وي او برقرار به خپل دا عرصه ساتو او داسې غونډه نوجوانان نسل چې موږ ساتو نو زموږ قوم به هېڅ چل وروسته نشي پاتې کېده د نورو ملکونو په نسبت ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کته انکو سلامونه زمان محمد ابوبکر بختیار خان دی څنګه تاسو کته چې زما په څنګ کې ناس د فالکن سکول هډ منسٹر دی چې کوم د سکول پرنسپل دی نو داغي چې تاسو څنګه ماحول به تاسو ویډیوز کې کتلې می چې کوم اوسنۍ ویډیوز لاړې اغي د خپل د سټوډنټانو د لپاره سرمنیو کله چې کوم تای کې ایوارډز بلو شو سکول ماشومان ډېر زیات ښه پرفارمنس کړی دی هغه پرفارمنس هله کېږي هغه یو ښه لیډر د لاسه چې هغې پورې یو چیز یو د ځای آی پورې ترقي نشي کولی څو پورې د لیډر څخه ني نو دا بالکل زه منم د دې لیډرتوب د دې دومره محنت و چې ماشومان دومره ښه پرفارمنس وکړو بل دا پروګرام چې وشو دا هم زړه غواړي د ماشومان د اود دپاره دا سامان وکړو زه به د دې نه تپوس کوم د سکول تعلیم دې سکول سره شوق څنګه لاړ دا سکول دی څنګه جوړ کوو د سکول ټایم څومره وشو السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستاسو د سکول جوړېدو څومره ټایم وشو دی اسټابلیشمنټ چې وشو نو داسې 6-7 ایئرز وشو د دې اسټابلیشمنټ خو په کم دوریانه کې چې دی نو د موږ خپل ټارګیټ چې کم دی نو هغه موږ ډېر زر اچیو کړو ځکه چې په دې باندې ما خو ورته وویل چې مخکې ویلي شوي دي چې په دې کې هارډ ورکینګ شامل دی د پیرنټس د ټیچرز ما سره شکر دی ویل کوالیفاید ټیچر سټاف دی د پلی ګروپ نه والې تر دا 10th پورې زموږ سکول دی او دا په مردان روډ 400 باندې واقع دی ما وکتل ماشومان ډېر ښه پرفارمنس کړی ډېر ښه مارکس یې اخیستي دي ماشاءالله نو هغه د دې ریزن څه دی ځکه ماشوم خو لکه خپله نشي کولی که نه دا خو د دې سکول هم هغوی چې ماشوم د سکول د لاسه دومره مخکې لاړ او دومره ښه مارکس یې اخیستل د یې مارکس ریزن څه دي د هغې شاته ریزن دا دی چې زموږ ټایم ټو ټایم چې دی دا پېښور بورډ د پالیسي مطابق موږ خپل ماشومان چې دی پریپیر کړو د هغې اسسمنټ ټایم ټو ټایم کړو د هغې کوچنګ کلاسز ارینج کړو ټیچر ورکشاپ موږ دپاره فرسټ اف آل موږ هغې دپاره ټیچر ورکشاپس ارینج کړل بیا هغه امپلیمنټیشن چې هغه بیا په سټوډنټس باندې وکړو ایس ایل او بیس لرننګ او ای مارکینګ حوالې سره موږ خپل سټوډنټس تیار کړل دا ټایم چې کوم او دا خو ډېر شارټ ډیوریشن و ځکه چې د سیشن په میټ کې باندې دا رالل د ګورنمنټ د طرفه دا امپلیمنټ شو چې آیا دغسې ایس ایل او بیس لرننګ به وي او ای مارکینګ به وي د هغې حوالې سره موږ ورکشاپ کنډکټ کړل نو بیا هغې لپاره موږ خپل سټوډنټس تیار کړل ډېر کم ټایم کې خو په دې کې زیاتر محنت چې کم دی نو هغه زما د ټیچر د هغې کې د ټیچر او د پیرنټس لاس دی ځکه چې د هغې د کوآپریشن نه بغیر دا نشو کېدی او نن چې موږ ته د هغې صله د هغې فروټس چې دی نو هغې موږ ته اوس میلو شو د پېښور بورډ د ایگزام د ریزلټ نه بعد چې دی نو د هغې چې موږ سټوډنټ چې دی دومره ښکلې مارکس اچیو کړي دي دا سکول تاسو ټیچران چې ډېر ښه دي دا ویل ډسپلن چونکې 400 کې زموږ 400 کې بدې مرګه ښه سکولز نشته ایجوکیشنز نشته که نه په دې نور پېښور کې دي اسلام آباد کې لاهور کې دي کراچي کې دي داسې مین سټیز کې دي نو تاسو دا سکول چې سټارټ کوو لکه دا تاسو دا دومره محنت کو ستاسو موټیف څه زموږ مین مقصد چې زموږ او د دې دپاره دا او چې د 400 د غریبو عوامو دپاره او یتیمانانو ماشومانو دپاره چې دی فري اف کاسټ ایجوکیشن ورکوي ډېرې ادارې داسې دي چې هغې د فیس د وجې چې دی نو ماشومان چې دی ډېر پیرنټس داسې دي چې هغې نشي افورډ کولی او هغې په ښه ښو ادارو کې نشي رغه کولی چونکې موږ یو ښه سلیبس ورکوو هغې کې موږ آکسفورډ سیریز او دا نور سلیبس موږ سکول کې ورکړی دی او فري اف کاسټ موسټلی چې دی نو ما سره فري اف کاسټ ماشومان داسې دي چې لکه هغې موږ بالکل فري بوکس یونیفارم سټیشنري A to Z
موږ د هغې لپاره هر څه ارینجمنټ کړی دی ځکه چې موږ هغې کې هغه ټیلنټ وینو چې په 400 په ماشومانو کې هغه ټیلنټ شته خو دا را د بده مرګه دا خبره ده چې لکه هغې نشي افورډ کولی نشي تللی لوی لوی ادارو کې هغې سبقونه نشي ویله نو هغه انوایرمنټ ولې موږ خپل سکول کې ورکړی دی دغه زما یو لوی ایم و چې ما وی چې زموږ د 400 عوام چې دي د دې ماشومان چې کوم دي دا په تعلیمي لحاظ سره چې دی د نورو ښارونو په نسبت چې دی وروسته پاتې نشي چې دا ویډیوز تاسو ګوره د فیلکن دا سکول دا ویډیوز چې تاسو ګوره پروګرام چې کوم دا پروګرام وشو نو د فیلکن دا سکول دا نو زه میډم ته ویل غواړم ځکه دا بالکل شي از د لیډر اف د سکول کنه نو د دې بس احساسات چې کله دا ماشومان پوزیشن واغشتل دا ماشومان پوزیشنز واغشتل او دومره ښه مارکس واغشتل ستاسو احساسات یره زه ډېر پراؤډ فیل کوم په دې باندې او په خپل ځان باندې او په خپل ټیچر سټاف باندې په خپل سکول باندې ماشاءالله چې الحمدلله ډېر کم ټایم کې چې دی نو زما ماشومانو دومره ښه مارکس واغشتی شو او انشاءالله دا به مستقبل کې برقرار ساتم او دا به انشاءالله دا به نورم های کېږي انشاءالله د ډېرو ښو د لاسه یقینا چې میډم شانته وومن زموږ په سوسایټي کې نو زموږ 400 به انشاءالله ډېره مخکې ځي شي از ون مین آرمي هغې چې دی یو سکول سٹارټ کو خپله او هغې دومره مخکې ورسو چې 6 کاله دومره څه شیز نه دی خو بیا هم په دې کې دومره مارکس اخیستل دومره پوزیشنز اخیستل دا هم یو لیډرشپ دی دا لیډرشپ په هر چا کې پکار دی او دا میډم یو مثال دی هر یو وومن دپاره هر یو ښځ دپاره چې څوک دي دغه دی ګوري چې تاسو هر څه کولی شئ خو لږ کوشش کوئ ټرای هارډ او تاسو ته به خپل سیله ملو شي انشاءالله په بل انټرویو کې به ملاویږم جزاک الله والسلام